ویلش سو ته ویلش کنز ته ویلش دویم نمبر باندې دی هغه مراد دی چې د کنز نه هغه مال مراد دی چې باغې کې زکات ورکول لازمي ها سبق لازمي زکات ورکول به لازمي نو د نصاب په مال کې زکات ورکول لازمي دي او د راغینه زکات نو ورکړي دي انسان له الله جل شانه ته سزا ورکړي وایي به خبر باندې ها دریم نمبر په بګیا دي چې هغه حضرت علي رضی الله عنه قول له هغه فرمایي چې هغه څلور زره روپۍ چې د انسان د ضرورت نه سیوا یو تفکر کیږي ځان لپاره دې څه ویل شي کنز وته ویل شي او هغه موجوده ده ورکی د دې حالاتو د وجه نه څلور زره روپۍ هیڅ حیثیت نه لري نن سبا نو بلغه دا وایي چې دا څلور لک روپۍ د انسان سره ورسره وي او د هغه ضرورت نه سیوا یو مال چې کوم د پکانس کې داخلي دا بس کې داخلي دي دا پکانس کې داخلي دي او ما زور خطرناک دي د ما عزت مند الله جل شانه چې کله حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راولېږه نو د دنیا د ټولو څیزونو جوړل ښه اونو جوړل غرونو جوړل اسمانونو جوړل ځمکې جوړل هر څیز په جوړاو ما سیوا د دوه څیزونو سره زر او سپین زر دا دوه څیزونه داسې دي چې دې جوړا نه کوله سینه کوله جوړای نه کوله نو الله جل شانه فرمایي دا دوه څیزونه داسې دي چې دې کې سختي ده دا چې د چا جیب ته لاړل هغه سړي کې به سختي وي هغه کې به څه وي هغه کې به سختي وي او تاسو وګورئ چې کله انسان سره مال دولت وي نو دې کې کامیابي نشته ها څه پکې نشته مال دولت کې کامیابي نشته نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیرو فرمایل وای مال کې کامیابي نشته مال کې څه نشته مال کې کامیابي نشته یو صحابي راغی د الله رسول مونږ مانځه باندې ولاړو یو صحابي راغی رسول صلی الله علیه وسلم بیا خپل پیسې راواغستې دی بل صحابي یې ورکړلې دا پیسې واخلو ماته د مخکې سر پرېږده نو هغه پیسې ورکړلې او یې رسول صلی الله علیه وسلم مخکې سر کړ نو تاسو وایئ چې مال کې کامیابي نشته چونکې دې سړي ته خو کامیابي د مال په ذریعې سره میلاو شوه که نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ډېر عجیبه جواب ورکړلو وایي دا مال چې تاسو د دې کوسلي سړي په جیب کې پروت نو دی وروستو ولاړو خو چې د دې مخکې جیب ته راغی نو دی وروستو دی څه کړو دی وروستو نو معلومیږي دا چې د مال کې کامیابي نشته کامیابي په څه کې ده د مال په لګولو کې کامیابي ده دې وجې د خپلو مالونو کې چې کوم د زکاتونه راورکول پکار دي دویم نمبر سزا چې کومه میلاویږي د هغه سړي لپاره چې هغه زکات نه ورکوي نو هغه هم د ابو هريره رضی الله عنه روایت هغه فرمایي چې کوم سړي د الله جل شانه مال ورکړي او د هغې نه زکات نه ادا کوي مال ورکړي او څه نه ادا کوي زکات نه ادا کوي وایي د قیامت په ورځ به الله جل شانه په ده باندې یو داسې خطرناک مار مقرر کړي اجلها چې د هغه د ډېر زهریله کېدو د وجې به د دې سترګو د پاسه دوه تور داغونه لګېدلي څه به لګېدلي دوه تور داغونه او د قیامت په ورځ به دا سړی د دې حشر په دې میدان کې به د دې خپلو دوو جامو په دې منځ کې راونیسي او دی به دې جهنم ته ورګزار او ورته به ووایي زه ستا هغه مال یم چې تا په دنیا کې جمع کولم او زما نه به دې زکات نه ورکولم دا دوه قسمه سزاګانې شوې دریم قسم سزا د هغه خلکو متعلق ده چې دا کوم ګډوډه خلک دي چې ګډې پیسې او چیرې غواګانې او میږي ساتي او د هغې نه زکات نه ورکوي نو مسلم شریف کې یو روایت دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی د خپل زناورو نه زکات نه ورکوي د خپل زناورو نه څه نه ورکوي زکات نه ورکوي وایي الله جل شانه به دا زناور ډېر زیاته غټ کړي ورته څه بېږي ورته غټ بېږي ورته او دا سړی به د قیامت په ورځ باندې د دې حشر په میدان کې به په دې خپو کې او په دې خپلو باندې به ورته له سزا ورکوي او ورته به ووایي زه ستا هغه مال یم چې تا به زما نه سره ورکوي زکات به دې نه ورکوم دا درې قسمه سزاګانې شوې د زکات نه ورکول اخر کې د زکات د ورکولو حکمتونه څه دي نو حکمتونه علماء کرامو بلا شی بیان کړي دي یو حکمت د زکات د ورکولو دا چې الله جل شانه د زکات په ذریعه سره د خلقو نه د بخل خطرناک صفت څخه ختم شي زکات ورکوونکی سړی به بخیل دی ها دته به سخی ویل شي سخی د الله دوست دی دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل کوونکی دی او دې په جنت ته داخلي
او بخیل دا الله دشمن دی د شیطان دوست دی او دې به کوم قدرې دی به جهنم ته داخلي نو د بخل د صفت د زکات په ذریعه د انسان د جنم د مکمل ختم شي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درې سيزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي ها څو سيزونه دي درې سيزونه ثلاث مهلكات درې سيزونه چې کوم نه هلاکونکي دي یو چې کوم دی بخل دی دویم نمبر نفسانی خواهشات دي نفسانی خواهشات دي موږ تاسو مبتلا یې کنه دا انسان هلاکوي او چې کوم سره د خپل د نفس حفاظت نشي کولای د ایمان حفاظت نشي کولای او دریم نمبر چې کوم دی تکبر متکبر سره چې کوم دی تکبر هلاکوي چا تکبر کو دی به هلاکت ته دی بهر حال بخل صفت چې کوم دی دا د انسان الله ختم او د زکات ورکولو په ذریعه سره په انسان کې د شکر صفت پیدا شي صفت پیدا شي شکر الله شکر دې چې مال دې مال لا کړې دې او ستا په هغه بندګانو باندې خلق دې کوم محتاج دي او د خلق حاجتونو پوره کوونکې ذات الله تی او تا زما په ذمہ دا پیسې ولګولې او زه چې کوم دا پیسې څه کوم دا خرج کوم نو دې شکریا دا کې شکر الحمدلله او شکر کو چې کوم دې دغه په ذریعہ سره د انسان په هر یو څه کې کوم دې زیادت راځي لئن شکرتم لازیدنکم په شکریا ادا کړه زبد الله سیوا کم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید او کدا شو ناشکری وکړه الله به عذاب نزيد د مال د نواخلم بدقره کې بغیر د خلقو دې ته هم د خلقو محتاج دي او بهر حال زموږ عزتمندو د خپل مالونو زکات ورکول دا زموږ اوساس معاشره کې چې کوم دي دا یو عبادت دی قرآن او احادیث به دې خبره گواه دي چې د خپل مال نه زکات ورکول دا زموږ اوساس لپاره چې کوم دي د جنت ته داخلي سبب دی الله جل شانه دې موږ تاسو ته په دې خبرو عمل کوو توفیق را نصیب کړي